نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قیامت دا ذکر کړی دی وی علم به اوچت شي علم به اوچت شي علم نه مراد د قرآن او د حدیث علم مراد دی تاسو په خپل فکر وکړئ نن سبا په کور کې انګریزي تعلیم څوره کسان کوي د قرآن او د حدیث علم څو کسان کوي د علم اهمیت څه دی علم به څنګه اوچتیږي نو حدیث مبارک کې راځي لوی لوی علما به الله وفات کی غټ غټ علما به د دنیا نه لاړ شي نو علم به قبض کړی شي په قبض کولو د علماو سره سکول تعلیم هغه باندې خلک په لکو په کروڑو روپۍ پیسونه ورکوي د میاشتې مدرسې والا چې د میاشتې ماشوم ته وایي 100 روپۍ راوړه کور کې کومه جګړه شروع شي وایي قاریان هم کیسه اخلي 100 روپۍ دا د دین د علم اهمیت پاتې شو دنیوي دا علم نه دی دا علم نه دی دا هنر دی دا زده کول پکار دی د وخت ضرورت دی او علم څه ته ویلی شي علم هغې ته ویلی شي چې په هغې سره د زړه صفاهي راځي د زړه نورانیت راځي انسان په د ګناه نه بچ کېږي نو انسان په ګناه سره د څه نه بچ کېږي د زړه صفايي د زړه نورانیت په څه سره راځي په قرآن او په حدیث سره راځي وی په آخر زمانه کې بعد د قیامت دا نشانی او علامات دا په یو بل پسې داسې ښکاره کېږي پرله پسې لکه څنګه چې د تسپو دا تار اوښلېږي او د دانې یو بل پسې ښکته ورتاویږي پرله پسې روانې وي د کرنګ په اخیره زمانه کې بعد د قیامت علامات دا په یو بل پسې زر زر ښکاره کېږي یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د قیامت د علاماتو نه یو علامه دا د چې سړی به کم شي او ښځې به زیات شي سړی به کم شي حتی تر دې پورې چې د 50 ښځو به یو سړی کفالت کوي دومره به ښځې زیات شي او سړی به کم شي نن سبا د هر سړی په خپل کور کې وګوري چې د سړو تعداد څومره دی او د ښځو تعداد څومره دی دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د قیامت د نشانو نه یو نشانی دا ده چې قرآن به د موسیقۍ د ګانو په شکل باندې ویل کېږي قاریان به قرآن وایي او طرز به د ګانو خپلی نو قرآن د ګانو د ټاپو په شکل سره ویل دا ناروا دی او دا د قیامت د علاماتو نه یو علامه ده بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی د مال محبت په اخیره زمانه کې دومره زیات شي چې ښځه بعد د سړي سره په کاروبار کې شرکت کوي سړی به هم کاروبار کوي نو ښځه به هم کاروبار کوي سړی به هم نوکرۍ لوځي نو ښځه هم نوکرۍ لوځي د مال محبت په دومره زیات شي چې د سړي سره په کاروبار کې به ښځه شرکت کوي ښځه به ځان له ګټه کوي او سړی به ځان له ګټه کوي دومره به د مال محبت سیوا شي دا په هغې زمانه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلي او هغه نشانې نن ټک په ټک باندې رښتیا کېږي دغرنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د قیامت د علاماتو نه یو علامه دا ده چې هر سړی به په دې کوشش کوي چې زه د دې بل نه مضبوط شم بس د ځان په مضبوطیا کې به هر سړی لګیایي بل علامت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قیامت علاماتو کې دا ذکر کړی چې د ژوند نه بعد د زندګۍ نه به سکون ختم شي مال شته جایداد شته ګاډی شته دی خو سکون پکې نشته دی د زندګۍ نه به سکون ختم شي دارنګې شپږم علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر کړی دی چې په اخیر زمانه کې به د سود کاروبار زیات شي عام شي هر سړی به سود کوي سود به ډیر زیات شي هر کار به د سود وي هر کار به د سود وي نن سبا چې سوچ وکړي که نه خپلې علاقه کې سوچ وکړه خپل نظام نه غیر چاپېره لږ فکر وکړه چې سود څومره عام شوی دی بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي
هر نوې نسل به د تیر نسل نه بدتر وي. هر نوې نسل چې رارسي به د تیر شوي نسل نه بدتر وي. سوچ وکړئ مخکې خلک څنګه اوس څنګه دی، را روان به څنګه وي. هر نوې نسل د تیر نسل نه به بدتر وي. دارنګې نبی علیه الصلاة والسلام د قیامت د علاماتو نه یو علامت دا ذکر کړی دی چې زنا به عامه شي. زنا به عامه شي. زنا ته به د سره څوک ګناه نه وایي. اسباب د زنا به زیات شي. تاسو وګورئ که نه زنا څومره عامه شوې ده. الله دې فنا راکړي. تاسو موبایل کولو کوئ خلک کل عام لګیا دی او دا وایي وایي زه په دومره پیسو زنا کوم. نعوذ بالله نعوذ بالله. الله دې فنا راکړي. په دومره پیسو زنا کوم، دومره پیسې راکوي زنا کوم. الله دې فنا راکړي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی زنا به ډېره زیاته شي. زنا به ډېره زیاته شي اخیره زمانه کې. بل علامت نبی علیه الصلاة والسلام د قیامت دا ذکر کړی و خلک په مالدار شي خو کنجوسه بشي. مالداران خلک به کنجوسان وي په اخیره زمانه کې. بل علامت نبی علیه الصلاة والسلام د قیامت دا ذکر کړی دی چې امانت کې به خیانت شروع شي. دا عام دی په وړه سطح هم په غټه سطح هم. نن سبا ته چا سره یو شی امانت کې د سبا درته واپس کوي چې په کوم حالت کې درته واپس کوي. یا نن سبا ته چا امانت پیسې ورکړه سبا ورته وایي یاره زما هغه پیسې ما له راکړه. یاره خو ما لګولي دي چا سره چې امانت کې دی هغې داسې حسابوي لکه مال غنیمت. یا په غټه سطح باندې د حکومت په توګه باندې دا خلک دا پیسې څنګه یو بل ته معاف کوي یو بل ته ورکوي. ته وایي چې دا د ذاتي مال دی حالانکې دا د عوامو امانت دی. وی پلانکي ته حکومت دومره پیسې او دومره قرضه معاف کړه. ولې دا د حکومت ده څنګه یې معاف کړه؟ دا خو د خلکو پیسې دي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي وي په آخره زمانه کې په امانت کې به خیانت شروع شي. بل علامت نبی علیه الصلاة والسلام د قیامت دا ذکر کړی دی وی علم به اوچت شي. علم به اوچت شي. علم نه مراد د قرآن او د حدیثو علم مراد دی. تاسو په خپله فکر وکړئ نن سبا په کور کې انګریزي تعلیم څومره کسان کوي او د قرآن او د حدیث علم څو کسان کوي. د علم اهمیت څه دی؟ علم به څنګه اوچتیږي؟ نو حدیث مبارک کې راځي لوی لوی علما به الله وفات کړي. غټ علما به د دنیا نه لاړ شي. نو علم به قبض کړی شي په قبض کولو د علماو سره. سکول تعلیم هغې باندې خلک په لکو په کروړو روپۍ پیسونه ورکوي د میاشتې. مدرسې والا چې د میاشتې ماشوم ته وایي 100 روپۍ راوړه کور کې کومه جګړه شروع شي. وایي قاریان هم کیسه اخلي 100 روپۍ. دا د دین د علم اهمیت پاتې شو. دنیوي دا علم نه دی، دا علم نه دی، دا هنر دی. دا زده کول پکار دی، د وخت ضرورت دی. نو علم څه ته ویلی شي؟ علم هغې ته ویلی شي چې په هغې سره د زړه صفاهي راځي، د زړه نورانیت راځي، انسان پې د ګناه نه بچ کېږي. نو انسان په ګناه سره د څه نه بچ کېږي؟ د زړه صفاهي، د زړه نورانیت په څه سره راځي؟ په قرآن او په حدیث سره راځي. نو یو علامت نبی علیه السلام د اخري زمانې دا ذکر کړی چې علم به اوچت شي. او بل علامت دا دی جهل به عام شي. نو چې علم اوچت شو خامخا جهل به عام کېږي. بل علامت نبی علیه الصلاة والسلام د قیامت دا ذکر کړی دی وی شراب نوشي به عام شي. شراب نوشي، شراب څکل به عام شي. شراب وڅکلو ته به خلک ګناه هم نه وایي. الله دې فنا راکړي. بل علامت نبی علیه الصلاة والسلام د قیامت دا ذکر کړی دی چې په آخره زمانه کې به هغه خلک چې هغه به خپیال بخپې ګرځېدل، سرتور سر به ګرځېدل، هغې به بیزي اوښان سرول، هغې به یو بل سره د بیلډینګونو جوړولو کې مقابله شروع کړي. د خپل ځان نه غیر چاپېره سوچ وکړئ، په خپل کلي علاقه کې لږ فکر وکړه. هغه خلک چې هغه به سرتور سر و، په خپو به خپیال به و،
د بل په دروازه کې به ولاړو خیر به غوښتو. نن وګوره هغه په کلي باندې مشري کوي، نن وګوره هغه د کلي ملک دی، نن وګوره هغه د علاقې نواب دی، نن وګوره هغه یو بل سره په بلډینګونو په بنګلو کې مقابله شروع کړې ده. دا د نن نه 1400 کاله مخکې نبی علیه صلات وسلام فرمایلي د نبی علیه صلات وسلام هېڅ یوه خبره دروغ نشي کېدی. بل علامت نبی علیه صلات وسلام دا ذکر کړی و چې اچانک مرګونه به زیات شي. دا د قیامت د علاماتو یو علامه ده، اچانک مرګونه به زیات شي، ناګهاني مرګونه. تاسو وګورئ که نن په بونیر کې وګوره، په سوات کې وګوره، په صحابۍ کې وګوره، دغه شانتې نور علاقو کې وګوره، ناګهاني مرګونه څومره زیات شوي، څومره اچانک مرګونه زیات شو. دم د قیامت د علاماتو یو علامت دی، نبی علیه الصلاة والسلام هغه زمانه کې فرمایلي. دارنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی وینځه بخپل مالک پیدا کی انت لدل امت ربتها وینځه بخپل مالک پیدا کی. د دې څه مطلب دا دی چې مور به داسې بچی پیدا کی چې هغه بچی به دې مور ته د وینځې په نظر ګوري او ځان به د مالک په حساب سره حسابوي. تاسو وګورئ که نه کور کې مور لور ته خبره نشي کولی، یو خبره ورته وکړي راګرځي پسې. مور زوی ته خبره نشي کولی، خو یې ناکاره دی، کنزل کوي، بدې ردې راته وایي. دا په هغې زمانه کې نبی علیه صلات وسلام فرمایي مور ته به د وینځې په نظر کتل شي. داسې به بچي د مور او پلار نافرمانه شي. بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي د قیامت په علاماتو کې یو علامه هم دا ده چې دوست په نږدې کړی شي، پلار به لرې کړی شي. تاسو وګورئ نن زمانه ټول علامات ښکاره شوي دي. وګورئ که نه پلار اکثر د خپل بچي دوستانو ته وایي زما خبره نه مني خو تاسو یې پوه کړئ، زما خبره نه مني تاسو یې پوه کړئ. هغې زمانه کې نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي پلار به لرې کړی شي، دوست به رانږدې کړی شي. مور به بچې داسې راوړي چې مور ته به د وینځې په نظر ګوري، ځان به مالک حسابوي. ښکتې ملکونو کې تاسو وګورئ بچې مور او پلار بچي ته څه نشي ویلی، پرې رپورټ کوي، بیا یې حکومت اخلي. مور او پلار د یېرې نه بچي ته غږ هم نشي کولی. دارنګې نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایلي وي منصبونه به نااهلو خلکو ته حواله شي. څوک چې د یو کار لایق نه یو اهل نه هغه به خلک هغه ته حواله کوي. دارنګې نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایلي د قیامت په علاماتو کې یو علامه دا ده چې دروغ به زیات شي او دروغ ویل به خلک کمال حسابوي. تاسو وګورئ که نه نن سبا چې څومره څوک دروغ وایي که نه لکه ښه سیاسي دی، ښه چلولی ورځي، دروغ ورته سیاست وایي. او دغه رنګې نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایلي وی د کلی مشر، د قبیلې مشر، د علاقې مشر د نیکو خلکو په ځای باندې به رزیله خلک جوړ شي. د قبیلې سردار، د قبیلې مشر، د علاقې مشر نیک سړی به نه وي، د دغې علاقې چې څومره رزیل سړی دی هغه به مشري کوي. الله دې فنا راکړي، الله دې فنا راکړي. دا علامات ټول ښکاره شوي کو تاسو پې لږ سوچ وکئ. او نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایلي په آخره زمانه کې به داسې ښځې وي چې کپړې به اغوستې او د هغې باوجود به بربنډ وي، کپړې به اچولي بیا به هم بربنډ وي. د دې څه مطلب؟ کپړې خو دې دپاره وي چې بدن پټ کړي، دې به دومره باریک او نری کپړې اچولي چې بدن پرې ښکاري، یا به یې نیمګړې کپړې اچولي، نستوڼي به پورې نه وي، غاړه به یې نه وي، پینسي به یې برابره کړي، پنډۍ به ټولې د ښځو ښکاري. نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایلي په آخره زمانه کې به داسې ښځې راشي چې کپړې به اچولي او د هغې باوجود به بربنډ وي. خو نبی علیه الصلوۃ والسلام په هغې زمانه کې فرمایلي وي دا ښځې دې یاد وساتي د جنت بوی پې حرام، بوی د جنت بوی په دغې ښځو. او بل علامه نبی علیه الصلوۃ والسلام دا ذکر کړې وه
په آخره زمانه کې به ظلم زیات شي، ظلم او ستم به زیات شي. د چا چې څومره وس رسي دومره په کمزوري باندې ظلم کوي. تاسو وګورئ هغه د ملک په سطح باندې دی، د حکمرانانو د طرف نه دی یا زما ستا د عام سړي د طرف نه دی. د چا چې څومره طاقت رسي په بل باندې ظلم کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی ظلم به زیات شي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قیامت په علاماتو کې یو علامت دا ذکر کړی ده، په دین باندې ټینګېدل دا به دومره ګران شي لکه په لاسه کې سکروټه نیول. یو سړی په لاس کې انګاره ونیسي، سکروټه ونیسي که نه، څومره مشکل کار دی. ته په لاس کې ټینګه کې لاس سیزي ورته وویي، دک شانتي په دین باندې به ټینګېدل ګران شي. یو سړی به په دین باندې عمل نشي کولی، ګرانه ده، مشکله به نن زمانه کې وګوره په دین باندې څوک پرېږدي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلي وی د زکات مال چې دی دې ته به خلک تاوان، زکات پیسې چې څوک ورکوي که نه نو دا خو تاوان دی، زکات ته به خلک تاوان وي. نو ډېر علامات نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قیامت ذکر کړي دي، دا علامات دي چې دا ښکاره شوي دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی د عالم فضیلت په عابد باندې داسې دی، یو انسان داسې دی چې علم یې کړی دی، او دویم انسان هغه دی چې هغه عبادت گزار دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی د عالم فضیلت په عابد باندې داسې دی کفضلی علی ادناکم، لکه زما فضیلت چې په یو عام صحابي باندې څنګه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي. بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی د عالم فضیلت فعابد باندې داسې دی لکه د سپګمۍ فضیلت په ټولو ستورو باندې چې څنګه دی، کفضل القمر علی سائر الکواکب، لکه د سپګمۍ فضیلت چې څنګه په ستورو باندې دی داسې د عالم فضیلت په عابد باندې هم دی. علماء ته الله تبارک وتعالی لوی مقام ورکړی دی، لوی مرتبه ورکړی ده، ځکه دا د دین اسلام محافظین دي، دا د دین اسلام حفاظت کوونکي دي، دا د دین اسلام چوکیداران دي. حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ویو انسان د کور نه اوتو په دې نیت باندې چې هغه د قرآن علم زده کړي، د احادیث مبارکو علم زده کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الله تبارک وتعالی دی انسان ته فرمائی ته د علم په لار باندې روان شوې او ما درته د جنت لار آسانه کړه، زه د جنت په دروازو باندې داخل شه. حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کم انسان چې د علم د زده کولو د پاره د کور نه اوتو، الله تبارک وتعالی فرشتو ته وفرمایي اے فرشتو د دې انسان د خپو د قدمونو د لاندې تاسو خپلې وزرې خورې کوي. بیا حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی د دې انسان د پاره په اسمان کې فرشتي، په هوا کې مارغان، په سړو کې میږیان او په اوبو کې میان د دې انسان د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي. فرشتي وایي، میان وایي، میږیان وایي، مارغان وایي الله
دا انسان ستا د کتاب د زده کولو دپاره د کور نه روان شو، الله ته ورته مغفرت نصیب کا. دیو جن حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی، نبی علیہ السلام فرمائی حدیث مبارک کے راضی وی علم چی دے علم دا د پیغمبران وراثت تے، دا پیغمبر نه په میراث کی درهم ندی پاتی شوی، دینار ندی پاتی شوی، جائیداد ندی پاتی شوی، د پیغمبر نه په میراث کی صرف علم پاتی شوی دے. تدیو جن حدیث مبارک کی راضی چاچی علم ازدکو دا د پیغمبر وارث اگرزیدو، العلماء ورثة الانبیاء، د پیغمبرانو میراث واغس او د پیغمبرانو میراث علم. نو خپل بچی دا علم تکینوي چې دا س ازدکی دا پس باندې فوشي. دا طالبان د مدرسو دا مونږ ته داسې کمزورې غونته خلک ښکاري، دا مونږ ته معمولي غونته کې خلک ښکاري، خو دا د الله تبارک وتعالی په دربار کې ډېر لوړ مقام لري، ډېره لویه مرتبه لري. دا ځمکه چې دا د بادشاه رعایت نه کوي، دا د وزیر رعایت نه کوي، دا د خان او د ملک رعایت نه کوي، د زمانه بادشاہ دی، وزیر دی، ملک دی، نواب دی، دا چې دی په دې خاورو کې کېښودو دا ځمکه د ده لحاظ نه کوي. دا نه وایي دا ځمکه چې زما غېږې ته بادشاه راغی، زما غېږې ته ملک راغی، زما غېږې ته وزیر راغی. دا ځمکه چې رعایت کوي صرف د دې حافظ قرآن رعایت کوي، د دې مدرسې د دې طالب زو تو چې ورته چڼې وایو دا ځمکه د دې رعایت کوي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي اذا مات حامل القرآن، کله چې حافظ قرآن وفات شي اوحى الله الى الارض، الله تبارک وتعالی ځمکې ته وحی وکړي الله تأکل لحما، ای ځمکې د دې حافظ قرآن غوښې به ته نه خوري. په ځمکه باندې الله د حافظ قرآن غوښې حرام کړي دي. ای ځمکې د دې حافظ قرآن غوښې به نه خوري. دا معمولی انسان نه دی، د ده په سینه کې 6666 آیتونه مبارکه پراته دي، د ده په سینه کې د بخاري احادیث پراته دي، د ده په سینه کې د مسلم شریف احادیث مبارکه پراته دي. الله تأکل لحما، ای ځمکې د دې حافظ قرآن غوښې به نه خوري. ځمکه جواب ورکوي الله تبارک وتعالی ته، قالت الارض، ځمکه وایي ای وربي، ای زما ربه، کیف آکل لحما، زب څنګه د غوښې خورما، وکلامک فی جوفی، د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت دی. ځمکه وایي الله د ده غوښې زه څنګه وخورم، د ده په سینه کې خو ستا کلام پروت دی، نو زه به د ده غوښې څنګه وخورم. ځمکه د هیڅ چا لحاظ نه کوي، ځمکه د هیڅ چا رعایت نه کوي، د بادشاه نه کوي، د وزیر نه کوي، د ملک نه کوي. ځمکه چې رعایت کوي د حافظ قرآن رعایت کوي. دا زه ته چې ورته سپک ګورو، حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من جاءه الموت، هغه انسان چې هغه ته مرګ راشي وهو یطلب العلم، په داسې شان کې چې د علم زده کو. یو انسان دی او هغه ته مرګ راغی او د طلب د علم کې د قرآن علم زده کو، د حدیث علم زده کو. حدیث مبارک کې راځي لیحیی به الاسلام، علم دې دپاره نه زده کو چې ما ته په امامتي میلو شي، علم د معارضو دپاره د جګړو دپاره نه زده کو، علم دې دپاره نه زده کو چې زه بل سړی سپک کم او کمزوری کم او ځان پې اوچت ثابت کم.
علم دې دپاره نه زده کو چې ما ته مو شهرت میلو شي او ما ته مشهورتیا میلو شي او خلک به چې لوی عالم دی او خلک به ما ته کینې وپاسي. نه که علم د دې دپاره زده کو چې په علم باندې زه شهرت وګټم، مشهور شم پې، خلک به وایي چې لوی عالم دی. که علم د دې دپاره زده کو چې ما ته په دنیا میلو شي، د الله د رضا دپاره د علم نه زده کو. د دې عالم متعلق نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي اور د جهنم به په بې عمله عالم باندې ګرمولی شي. داسې عالم چې په خپل علم باندې عمل نشته دی، نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په داسې عالم به اور د جهنم ګرمولی شي. یعنی د ټول نه مخکې به دې ورته غورځولی شي. نو حدیث مبارک کې راځي لیحیی به الاسلام، علم زده کو د نور مقصد دپاره نه، د نور مطلب دپاره نه، صرف اور صرف مقصد او غرض دا و چې اسلام پې ژوندی کم، زه پې د دین اسلام خدمت وکم، زه خلکو ته د الله کتاب ورسوم، زه خلکو ته د نبی علیه الصلاة والسلام احادیث مبارکه ورسوم. نو د مشکات شریف حدیث مبارک ته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي فبینه وبین النبیین درجة واحده، د دې انسان او د پیغمبرانو په منځ کې به صرف یوه درجه فرق. مرګ ورته راغی، په داسې حالت کې راغی چې د علم زده کو، دا طالب العلم په طالبۍ کې شهید شو، مړ شو. نو د دو او د پیغمبرانو په مابین کې په جنت کې صرف یوه درجه فرق. مثال فتور، پیغمبر ته الله تبارک وتعالی 100 درجې ورکوي په جنت کې، نو دې طالب العلم ته به یو کم 100 درجې ورکوي. او دا یوه درجه دته ولې نه میلاویږي؟ ځکه هغه انبیا دي، پیغمبران دي، او دی پیغمبر نه دی. دی به ځکه د نو مقصد دا دی چاته چې په طلب د علم کې مرګ راغی، دی به د پیغمبرانو په ګاونډ کې پاتې کېږي، دی به د پیغمبر ګاونډي وي. مونږ ټولو ته دی الله تبارک وتعالی په داسې حالت کې مرګ راکړي چې مونږ په طلب د علم کې یو. علماء لیکلی دي و یو سړی دی او هغه ته دا فتح ولګېده چې زه مرم، زه مړ کېږم. دی دې په دې وخت کې کوم عمل وکړي چې په هغې عمل کې دله مرګ راشي او د دنیا نه پکې رخصت شي؟ کوم عمل دی دی وکړي؟ تا ته به څنګه پته لګي کله ناکله ډاکټرانې چوټي کړي که نه، یا زه ته پې هم پوهېږو چې د حالت سخت دی، دی د مرګ دی. نو دی په دې ټایم کې کوم عمل شروع کړي چې دی په هغه عمل کې د دنیا نه رخصت شي؟ علماء لیکلي په دې ټایم کې د دې طالب د علم جوړ شي، طالب د علم دی جوړ شي. ځان ته د یو تن کښېنئ او هغه ته دې وایي چې ما ته د دین یوه مسله ښیه چې زه یې درنه زده کوم، ما ته دین خبرې کوه چې زه یې درنه زده کوم، ما ته احادیث ښایه، ما ته یو آیت ترجمه کوه چې زه یې زده کوم، چې ما ته الله په دې حالت کې مرګ راولي چې زه په طلب د علم کې مړ شمه. نو چې په طلب د علم کې وفات شو او مړ شو، نو د چا ګاونډ کې به په جنت کې؟ د پیغمبرانو په ګاونډ کې به وي. علم دومره لوی سیز دی، دومره لوړ مقام لري، دومره لویه مرتبه لري. الله حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا الثلاث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی حدیث مبارک ته کله چې یو انسان وفات شي د اعمالو سلسله ختم شوه. کله چې انسان مړ شي د اعمالو سلسله څه شوله؟ ختم شوه. دا خو مونږ ژوندي یو الحمدلله، مونځ هم کوو، ذکر هم کوو، حجونه هم کوو، تلاوتونه هم کوو، عمرې هم تللی شو، هر نیک عمل کولی شو چې ژوندي یو. خو چې کله مړه شو د اعمالو سلسله څه شوله؟
ختم شو. خو نبی علیہ السلام فرمای الا الثلاث، 3 اعمال داسې دي چې پس د مرګم انسان ته د هغې ثوابونه میلاویږي. یو په هغې کې نبی علیہ السلام فرمایي صدقة جاریه، صدقه جاریه. په خپل ژوندانه باندې جومات رخ کړی دی، مدرسه دې رخ کړې ده، لاره دې رخ کړې ده، کوی دې ایستلی دی او خلک راځي د هغې نه اوبه څښي یا پې اودسونه کوي، مونځونه کوي. ته مړ یې، په قبر کې پروت یې، په لحد کې پروت یې، په دې جومات کې، په دې مدرسه کې چې څومره خلک سبقونه وایي، تا ته په مفتو کې د هغې ثوابونه در رسي. کوی دې ایستلی دی، خلک د هغې نه اوبه څښي، ته مړ یې، په لحد کې پروت یې، خو څوک چې د هغې نه اوبه څښي د هغې ثواب تا ته میلاویږي. نو یو نبی علیہ السلام فرمایي صدقة جاریه، صدقه جاریه. دویم نبی علیہ السلام فرمایي وی فز د مرګ چې انسان ته د هغې ثواب میلاویږي ولد صالح یدعو له، نیک عمله بچی دی. څه شی دی؟ نیک عمله بچی دی. په خپل ژوندانه باندې د بچي صحیح تربیت یې کړی دی، قرآن دې ورته ښودلی، حدیث دې ورته ښودلی دي. ته په قبر کې پروت یې، دا بچی چې مونځ وکړي دې لاس اوچت کړي، وی رب ارحمهما کما ربیاني صغیره. اے رب زما په مور او پلار باندې رحم وکړي څنګه چې په وړوکوالي کې زما تربیت کړی دی. مقصد دا دی الله زما په مور او پلار باندې داسې خفه شه څنګه چې په وړوکوالي کې په ما باندې خفه کېدل. علماء لیکلي وی هیڅ یو بچی د مور او پلار حق نشي ادا کولی سیوا د هغې بچي نه چې کوم بچی د فرض مانځه نه وروستو دا وظیفه 3 پیرې کوي، رب ارحمهما کما ربیاني صغیره. کوم بچی چې دا وظیفه د مانځه نه وروستو 3 پیرې کوي ګویا چې دې بچي د مور او پلار حق ادا کو، مور او پلار یې څه کو؟ حق ادا کو. دغه بچی دی دې قرآن را واخلي وی الف لام میم د څو نیکۍ میلاو شي؟ 10 نیکۍ. دې مور او پلار ته په قبر کې په مفتو کې 10 نیکۍ میلاو شي. ولد صالح، نیک عمله بچی، نیک عمله بچی. تا یې تربیت ښه کړی، قرآن دې ورته ښودلی، حدیث دې ورته ښودلی دي. کتابونو یو واقع لیکلې ده، عیسی علیه السلام په لاره باندې تېرېدو، یو قبر والا و چې الله تبارک وتعالی هغې قبر والا ته ډېر سخت عذاب ورکو په قبر کې، او دا د عیسی علیه السلام معجزه وه. الله تبارک وتعالی به ورته د قبر والو حالت ښودو چې یاره دې قبر کې په دې مړي باندې عذاب دی او که د الله په رحمتونو کې دی. دا حالت په عیسی علیه السلام ته الله تبارک وتعالی ښودو. نو په یو قبر تېرېدو قبر والا ته ډېر سخت عذاب میلاویږي. څه ډېره موده پس عیسی علیه السلام بیا په دغې لاره تېرېدو څه ګوري چې هغه قبر والا د جنت په نعمتونو کې ناست دی، د جنت په باغچو کې ناست دی. عیسی علیه السلام داسې اسمان ته وکتل، وی الله لویه بادشاهي دې ده څوک درنه تپوس نشي کولی. نو څه موده مخکې په دې ته راتلم دا مړی و دا انسان و چې تا ورته عذاب ورکو، او اوس هغه انسان دی هغه د جنت په نعمتونو کې ناست دی. ستا په هر کار کې حکمت دی، څوک درنه تپوس نشي کولی. الله تبارک وتعالی فوراً وحی په عیسی علیه السلام نازل کړه، وی ای عیسی ته په دې خبره په تعجب کې پرېوتې چې مخکې ورته عذاب میلاوېده اوس په جنت کې دی، په دې خبره کې په تعجب کې. عیسی علیه السلام وفرمایل وی او الله عیسی واوره دا انسان چې کله مړ کېدو نو دی په خپله دومره نیک عمله انسان نه و، د ده ګناهونه زیات و. نو دا عذاب مې ده ته د ده ګناهونو د وجې نه ورکوو، د ده ګناهونه ډېر زیات و ځکه ورته سزا په قبر کې میلاوېده. وی عیسی خو چې کله دی مړ کېده نو ده د خپلې بیبي په ګېډه باندې بچی پرېښی و. دی مړ شو، د بیبي په ګېډه باندې څه پاتې شو؟ بچی. پس د مرګ هغه هلک فایده شو، بیا رو 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 لیدو لیدو دومره شو چې خبرې زده کړي.
وی چې کله خبرې زده کړه او داسې د پوه شو که نه نو مور یې د ګوتې نه ونیو عبادت خانې ته یې د هغې وخت استاز او امام چې و هغلی به وستو او هغه ته یې وي چې ده ته سبق شروع که هغې وخت کې انجیل و چې ده ته سبق شروع کا نو استاد په مسجد کې دی بچی ته شروع کړوي بچی وایا بسم الله الرحمن الرحیم وی هغه ماشوم په وړو وړو شونډو وی چې بسم الله الرحمن الرحیم وی عیسی مال حیا راځي چې د کم سړي بچی په وړو وړو شونډو زما نوم یادې او زه پلار ته عذاب ورکوم مال حیا راځي چې دا هغه وړوکی بچی په دې وړو وړو شونډو زما نوم اخلي او زه یې پلار ته عذاب ورکوم وی نن چې د ده بچي وي چې بسم الله وی ما یې د پلار نه عذاب پورته کو ما یې د پلار نه څه پورته کو عذاب پورته کو ولد صالح نیکعمله بچی نیکعمله بچی چې پس د مرګ مور او پلار ته ثوابونه میلاویږي الله بچی قرآن ختم کو د دې روح قرآن ثواب چې څومره دې بچي ته میلو شو دومره ثواب یې د مور او پلار ته په قبر کې میلو شو مفتو کې او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي او علم ينتفع به علم چې مولي صاحب په خپل ژوندانه باندې ځان له شاګردان تیار کړي دي چاته قرآن ښودلی دی چاته سپاره ښودلی ده چاته قاعده ښودلی ده چاته احادیث مبارکه ښودلی دي استاد صاحب مولي صاحب مړ دی په قبر کې پروت دی شاګردان په دنیا کې لګیا دي خلکو ته علمونه ښیي د دغې مولي صاحب د دغې استاد صاحب پکې حصه د کم چې په دې قبر کې پروت دی شاګردانو په اعمالو کې د دې عالم د دې مولي صاحب څه ده حصه ده نو او علم ينتفع به علم چې پس د مرګ په هغې سره څه اخیستلی کېږي پیدا اخیستلی کېږي علم دا ډېر لوړ څیز دی دا ډېر قیمتي څیز دی ډېر قیمتي څیز دی الله خلک وي و یاره زه به بچي باندې علم وکړم خو خوري به بیا څه زه به بچي باندې علم وکړم مدرسې ته به یې بوځم خو خوري به څه ښځه به څنګه ساتي بچي به څنګه ساتي ته داسې دغه راغلی دا ښځه او بچي جوته ساتې نو دا خپله ښځه جوته ساتې نو دا بچي دې جوته ساتې نو دا یې درله الله ساتي دا درله څوک ساتي دا درله الله ساتي او کوم انسان چې د الله د دین خدمت کوي د قرآن خدمت کوي د حدیثو خدمت نه کوي سوال نه پیدا کېږي چې الله دې وږی پاتې کړي سوال نه پیدا کېږي چې الله دې څه کړي عالم به هله وږی پاتې کېږي که نه چې کله د الله خزانې ختم شي او د الله خزانې ختمیږي نه نو عالم وږی پاتې کېږي نه دیکھ شو کنه ځکه چې کم انسان د الله د دین خدمت کوي الله به هغه ته څنګه نه ورکوي چې فاسق او فاجر ته ورکوي هغه ته به څنګه نه ورکوي الله نو تاسو به درننه پورې دا نه اورېدلي چې پلان کې مولي صاحب د غریبۍ د وجې نه خودکشي وکړه چې تا اورېدلي خو دې په اخبار کې په ټي وي کې په خبرونو کې چې دا خبره تاسو اورېدلي چې پلان کې مولي صاحب د غربت د وجې نه څه وکړه خودکشي وکړه او نور به داسې ډېر خبرونه تاسو ته میلاویږي چا وایي بچي ووجله او ښځه یې ووجله او بیا یې ځان هم ووجه خو د مولي صاحب او د عالم صاحب متعلق په دا خبره تاسو ته مخکې رانه شي حالانکې د مولي صاحب چې زیات نه زیات هی تنخوا وي 10,000 او 15,000 دا د هی تنخوا ده اوچته تنخوا ده مونږ چې ته وویل که تاله څو تنخوا درکړې ما له 15,000 لکه دا خو تاله ډېره غټه تنخوا درکوي یاره ها مختمم دی جمالدار دی دا خو تاله ډېره غټه تنخوا درکوي دا غټه تنخوا حسابېږي الله او بیا هم په هغې کې هغه ښکلې تر و تازه دی دا ولې حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي وایي تر و تازه دی وي هغه انسان چې زما حدیث مبارک کې واورېد هغه یاد کو او د هغې نه مخکې بل ته ورسه تر و تازه دی وي دغه انسان نو دا مولان احادیث مبارکه په خپل هم یادوي او مخکې نورو ته هم رسوي دی به ټول عمر تر و تازه غوړ او زیړ وي انشاءالله ځکه دا دعا د چا ده د نبی علیه الصلاة والسلام نو دی وی خوري بسو
بیا به څه کوي؟ الله نو د خپلو بچو نه عالمان جوړ کړئ، د خپلو بچو نه حافظان جوړ کړئ. عالم له الله ډېر لوی قدر ډېر لوی شان ورکړی. حدیث مبارک کې راځي د نبی علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه وکړه شوه، وی د الله پاکه پیغمبره دوه وروڼه دي، دا یو ورور چې دا عالم دی او دا بل ورور عابد دی. دا یو ورور عالم دی، علم یې کړی دی خو صرف فرض مونځ کوي، صرف څه کوي؟ فرض مونځ کوي او فرض روجې نیسي. او دا بل ورور عابد دی، دی د شپې تهجد هم کوي، نفلي روجې هم نیسي، فرض خو کوي خو نوافل هم کوي. نو په دې کې کم یو غوره دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل عالم پکې غوره دی. څوک پکې غوره دی؟ عالم پکې غوره دی. اوس په ستا په ذهن کې دا سوال راځي چې عالم څنګه غوره شو؟ هغه صرف فرض لمونځ کوي، بیا ځان له اوده کېږي، خوبونه کوي، او کله کله وایي که نه یاره دا مولي صاحب په نفلي روجې نه نیسي. مونږ ته بیان وکړي خو په خپله روجې نه نیسي. مولي صاحب به نفلي روجې چې نیسي نو دا 14 کتابونه به ورله بیا څوک پړاوي. هغه چې سهار شروع کړي د ماښامه پورې هغه مسلسل سبقونه وایي، نو چې روجه یې ونیوه بیا به بړستن له خپې ورکړي اوده به شي، نو بیا کتاب ویلی شي. نو دلته 14 کتابونه هغه پړاوي، نو هغه روجه څنګه ونیسي؟ نو هغه صرف فرض روجې نیسي او فرض منځونه کوي. نبی علیہ السلام فرمایي وایي دا په دې عابد باندې غوره دی. غوره څنګه غوره دی؟ نبی علیہ السلام فرمایي کفضلی علی ادناکم، لکه څنګه چې زه په تاسو کې په یو ادنا صحابي باندې غوره یم، دکه شانتې د عالم رور په دې عابد باندې غوره دی، په دې عابد باندې غوره دی. نو د خپلو بچو نه عالمان جوړ کړئ، د خپلو بچو نه حافظان جوړ کړئ. دا فز د مرګ یوه صدقه جاریه ده، او دا هم یاد وساتئ که چېرته د خپل بچي د صحیح تربیت ونه کو، په سمه لار دی روان نه کو، او په دې نشو تماشو په شراب او زیناونو او بدکارو کې دی پرېښودو، الله دې نه کړي، او د دنیا نه لاړې، نو څومره ګناهونه چې دی کوي ستا پکې بھرپور حصه ده. ولې د پلار ذمهواري دا ده چې دی به د بچي صحیح تربیت کوي، دا د پلار ذمهواري ده. ده پې خپل کوشش وکړه، وسې پې وکړه، بیا هم په سمه لار نه شو، بیا پې دی ګناهګار نه دی. خو که ده د هغه د کالج غور کړی دی، د یونیورسټۍ فکر یې کړی دی، د هر ځای فکر یې کړی او د دین فکر یې ورله نه دی کړی، او دا پلار مړ شو، دې بچي ناروا کولی، ضرور د ده په ګناهونو کې د دې پلار حصه ده. دا یوازې بچي پیدا کول نه دي، دوی ته قرآن ښودل دي، دوی ته احادیث ښودل دي، د دوی تربیت کول دي. د هر مشر نه به د کشر متعلق تپوس کېږي چې تا د ده تربیت کړی دی او که نه دی کړی. الله نو د خپلو بچو ښه تربیت وکړئ، او د علماو قدر کوئ، د علماو عزت کوئ. علامه خیالي رحمه الله دا یو لوی عالم تیر شوی دی، دته د زمانې چې کوم بادشاه هغه پسې سوال جواب وکړو، وی مولي صاحب مونږ له د اختر مانځله راشه. ده ورته وی د اختر مانځله درځم، خو زما یو شرط دی که هغه پوره کولی شئ؟ وی څنګه؟ وی په ما پسې به ښه سنبال کړي ډولۍ راوړئ، او د ډولۍ یو لړ به تا نیولی، یو به وزیر نیولی، او زه به په هغې کې ناست یم، ما به د اختر مونځ له بوځئ، لمونځ درله کومه که نه درځم. بادشاه ورته وی ټیک ده، صحیح ده، داسې به وکړو. سنبال کړي ډولۍ پسې وړه، مولي صاحب پکې کېناستو، یو لړ چا ونیو؟ بادشاه، او بل لړ وزیر ونیو، مانځلی بوس. چې مانځلی بوس، مولي صاحب مونځ وکړو، بادشاه ورته وی حضرت د تلو به د واپسې تلو به څه حساب وي، څنګه به ځو؟ نو وی ځم به داسې چې ډولۍ کې دې طرفه واپس نه ځم، ما به په دې خپله اوږه باندې واپس وړئ. بادشاه ته وی ما په دې خپله اوږه باندې واپس وړي، زه نه ځم داسې. بادشاه وی اوس ما راوستی نو خود به دې په اوږه وړم. نو بادشاه ورته کېناست او مولي صاحب یې اوږه باندې سور شو، واپس یې وړو.
نو چې په لاره یې وړو نو څه کسانو داسې ولیدو نو هغه یو پکې وي بیا لکه بادشاه سلامت ته وګوره مولي صاحب یې په اوږه اغوستی دی بادشاه سلامت ته وګوره مولي صاحب یې په اوږه اغوستی نه بل تن ورله جواب کوي وایي نه بادشاه سلامت د دې بل سړي په اوږو ناست دی بادشاه خو هغه دی چې د دې بادشاه په اوږو سور دی دا لاندې خو بادشاه نه دی که دی بادشاه دی به څنګه په اوږو سور کړی بادشاه خو هغه دی چې د دې بادشاه په اوږو سور دی وایي ته غلط شوې بادشاه سلامت مولي صاحب نه دی په اوږه کړی بلکې بادشاه د سړي په اوږو سور شوی دا مولي صاحب بادشاه دی ښه را روان کال راغی بیا به شي بادشاه سوال جواب وکړو خیالي رحمه الله ته ویل وي ما له د اختر مانځه له راشه وي صحیح ده وی د تلو به بیا څه حساب وي نو خیالي رحمه الله ورته فرمایل زه به پیدل درځم زه به پیدل درځم وی ټیک ده چې مونځ یې وکړو بادشاه ورته وی واپسې به څنګه حساب وي څنګه به ځې وی زه به په خپلو خپو باندې پیدل ځم بادشاه ورته وی مولي صاحب څه عجیبه کار دی وکړو په روز کال یې د را باندې دا چلونه کول او څه کال په خپلو خپو رالی او په خپلو خپو ځي په دې کې ستا څه حکمت دی نو مولي صاحب ورته ووي بادشاه سلامت زما مقصد دا نه و چې زه ستا سپکاوی وکړم زما دا مطلب نه و چې په ما پسې راشه او ته مې په ډولۍ کې اوس او تا به یې لنډ نیولی او د هغې طرفه ستا اوږو ته وختم تا کور ته به وستم په دې کې مې مقصد ستا سپکاوی نه و عالم هغه عالم دی نه چې په دې کې عاجزي نه وي عالم د سره دی نه چې په دې کې عاجزي نه وي کوم عالم کې چې تکبر وي دا عالم نه دی زما دا مقصد نه و چې ما کې تکبر و او ته مې ذلیل کولې خلکو ته زما بالکل دا مطلب نه و نو ولې د را باندې بیا دا چلونه کول چې دا مقصد دی نه و ما د خلکو ته د عالم شان خوده صرف ما د خلکو ته د عالم څه خودو شان خودو چې دا عالم د بادشاه په اوږو سور دی صرف دا علم مې خلکو ته ښکاره کو د عالم فضیلت او قدر مې د خلکو ته ښکاره کو قسم په الله کوي د بادشاه ذلت او سپکاوی مې مقصد او هغه په روز کال خلکو لیدلی دی چې د عالم څومره لوی شان دی څه کال په خپلو خپو باندې رالم او په خپلو خپو باندې به واپس ځم د عالم دومره لوی شان دی دومره لویه مرتبه ده د خپلو بچو نه عالمان جوړ کړئ دا د دنیا ګټه هم ده او د آخرت ګټه هم ده الله دې ټول زمونږ بچي عالمان او حافظان جوړ کړي داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره مننه.